السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه شاهنشاه فرید یم. دا وخت مو سره د باړه سیاسي اتحاد صدر حاجي شیرین فریدی سره ناست دی. حاجي صاحب اوله خو شکریه د وخت راکولو. د پښتنو آغاز به نه وکړو. د امن چې کوم موجوده که تاسو وګورو په قبایلي سیمه کې بد حالات شروع وي، خصوصي توګه باندې په تیرو په خیبر کې د هغې دپاره چونکې سیاسي اتحاد په مختلفو ټیمونو کې اقدامات وکړل، خو چونکې اوس یې تاسو په صدارت کې به زه نه پوښتنه وکړم چې په دا تیر تاسو چې څومره ټینیور دی په دا کې د امن دپاره تاسو کوم اقدامات کړي دا تاسو لږ عوامو له ځایه راکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه شینشاه بھائی. امن په ولې صاحب موږ بڑے سیاسي اتحاد موږ د اتحاد جوړ شوی په همدا خبره باندې 1 پوینټ ایجنډا او چې امن ایجنډا وي موږ کې مختلف موږ اقدامات دي امن دپاره. امن مرچونه موږ وکړل او امن جرګې وکړې. اوس یې موږ د امن دپاره په قومي سطح یو تحریک شروع کولو اعلان کړی دی چې په هغه کې سیاسي خلکو سره چې کوم موږ قومي مشران دي هغه هم موږ سره په دا کې آن بورډ وي. نو دا تحریک به په راتلونکي وخت کې دا به جاري وي انشاءالله. که تاسو د تیر دریو کلونو نه په دغه سلسله کې روان یو، په هر ځای کې احتجاجونه او په یو ځای کې شهیدان وشي، هغې پورې احتجاج بل ځای کې وشي، خو چونکې که تاسو وګورو داسې پریکټیکل څه ریزلټ یې راونه آیا صرف احتجاج یا مسلسل د چې کوم زاړه روایات دي احتجاج دا به همدغه شونتې وي که نه تاسو له عمل یا طریقه کار به بدلیږي؟ نو موږ خو داسې یو چې موږ خو سیاسي خلک یو او د احتجاج نه بغیر موږ سره بله لار نشته. حکومتي واک یا چوکۍ یا څه داسې موږ په وس کې نشته. خو موږ د احتجاج د دغه لپاره دی چې په حکومت باندې پرېشر راوړو، په ادارو باندې پرېشر راوړو، هغه ولس چې کوم دی هغه ویر کړو په دا حوالې سره چې دلته د امن دپاره او د خپل وطن او د قوم دپاره د ولس بیدار شي. نو انشاءالله چې ولس بیدار شي، په قوم کې شعور راشي، د خپل وطن او د خپل قوم په غمیزو باندې خبر شي، نو هغه به چې قوم ودرېږي هغه بیا حکومت او ادارې چې کوم دی هغه بیا د ولس په رایه باندې به فیصلې کوي. نو دا یې موږ په دغه بنیاد باندې راتلونکي کې چې څومره دمونه کېږي ملاقاتونه به هم کوو، جرګې به هم کوو په غټه سطح. موږ سره بیتې جرګو هم شوي، نور هم شوي، وزیر الله صاحب سره بېګا موږ ملو شو. نو انشاءالله خپل وطن دپاره چې موږ ملګري په ګراوند باندې څومره هم کوششونه دي دا به جاري ساتو. حاجي صاحب مو مقصد د خبرې دا دی چې احتجاج کله کېږي یو واقعه په تیرو کې وشي، بوړې چوک بند شي، جمرود، چونکې که تاسو وګورو د موږ تاجر برادري د موږ خلکو له د هغه شي نه نقصان رسېږي. زموږ مقصد دا دی چې که چېرې احتجاجونه په هغو ځایونو کې وشي چې کوم ځایونه کیسه خرابه وي، نو دا یې پر تاسو صلاح عمل جوړ کړی دی؟ بالکل خبره درسته ده. په تیرو کې واقعې وشوې، موږ په احتجاجونه وکړل، موږ ملګریو باندې اف آی آرونو کې ګرفتارۍ وشوې. په کور خو همدا و چې څنګه تاسو یې خو داسې و چې موږ جمهوري و آئیني خپلې لارې هم پېژنو. د کوم طرف ته چې تاسو اشاره کوو بالکل حالات هغو ادارو نه خراب دي، خو موږ څنګه چونکې آئیني او جمهوري لار دا و چې کوم منتخب نمایندګان دي، موږ کوم صوبایي حکومت دی، وفاقي حکومت دی، موږ به غوښتنه یې دغو نه کوو. دغو کور دی چې دا ادارې چې کوم دی هغه جوابدهي کړي او د ولسو چې کوم ولس صحیح ترجماني هغه اواز هغه دغو ادارو ته ورسوي چې دا خلک په خپل وطن کې نور امن غواړي، دا نور جنګونه نه غواړي. نو موږ به انشاءالله هغو ځایونو لمسو. دا پلان هم شته چې موږ آل پارټیز کانفرنس صوبې په سطح چې څومره پارټي دي پښتون صوبایي قیادت دغو لپاره یوه غونډه وکړو، هغو ته د خپله خبره کوي، په هغې کې به شمول پی ټي آی چې هغو ته د خپله خبره کوي چې موږ د تیرو او د خیبر د بدامنۍ سره مخ دی. قومي جرګې هم د موږ په روانو کې شته او احتجاجونه هم انشاءالله وزیر الله هاوس مخې ته او د نور چې کوم ادارې دي دغو دفترو مخې ته احتجاجونه به هم ریکارډ کوو انشاءالله. بل حاجي صاحب ګوره که تاسو سوچ وکړو خبره هم د صوبایي او د وفاق حکومت وکړله، چونکې که تاسو وګورو څه وخت مخکې وزیر اعلی دا خبره کړې وه چې موږ د خپلو واسکټ او د موبایل نه علاوه بل شي کې اختیار هم نشته دی. تاسو یې سره پرون ملاقات هم شوی، خانوالي صاحب تقریبا 4-5 ورځې کېږي چې هغه ګرفتار شوی. هغه په باره کې تاسو ملاقات ورسره وشو وزیر اعلی صاحب سره، هغه چونکې مخکې دا ودام کړې وه چې څومره زوړ اف آی آر دي ختموو، نو په هغه میټینګ کې څه خبره وشوه؟
نو هغو انشاءالله موږ سره وعده خو وکړه او امید لرو چې دا به خپلې خبرې سرته ورسوي او خانوالي جلد از جلد رها شي نو موږ سره تقریبا وعده کړې. بل یوه اهم لکه داسې بوي چې ذرایع کې مطابق په پښتونخوا کې چې کوم د پی ټي آی اوس فاینل کال هغه ورکړی دی هغې سره موږ دا اورېدلي چې ګورنر راج د لګېدلو چانس شته. آیا ای ان پي دغه شي حمایت کوي که دغه شي اختلاف کوي؟ بالکل احتجاج خو لکه موږ احتجاج کوو همداسې پی ټي آی هم حق دی چې خپل احتجاج ریکارډ کړي. اوس که موږ ووایو چې دا احتجاج ما کوي نو بیا موږ هم د ګوتر تویږي چې تاسو څه احتجاج کوو. احتجاج جمهوري حق دی هرې پارټۍ. دویمه خبره دا و چې ګورنر راج خبره بالکل همداسې و چې داسې ذرایع او داسې د انټرنل د خبره روانه و. موږ هیڅکله غیر جمهوري عمل حمایت نشو کولی. دا منتخب حکومت دی د خپل ټینور پوره کړي او که داسې څه عمل وشي یا داسې څه خبرې روانې وي نو موږ به یې نه سره مخالفت کوو بلکې مزاحمت پرې کوو او دا به موږ غیر قانوني او غیر عیني ګڼو. بله خبره که تاسو وګورو په تیر شوي ټینیور کې ان پي چې کوم دی دا په صوبه کې حکومت کړی دی. ان پي چې کومه په پیک باندې په یو ټایم کې وه په ټایم کې چونکې دهشتګردي هم وه او ډېر شهیدان یې ورکړي پارټۍ خو بیا ان پي چې کوم کراش په ورته وایي دا د یوې بلې پارټۍ په ذریعه باندې وشو. پی ټي آی به یاد کوم اوس چونکې پی ټي آی په پیک باندې و اوس خلک دا وایي چې ان پي په ذریعه باندې دوباره پی ټي آی صوبې نه ختموي. نو تاسو دغه باره کې څه وایي؟ بالکل موږ تیر حکومت چې کوم دی هغه نه پاس بلکې حکومت په دوران کې دهشتګردي په پیک وه او موږ خو په یو پارټۍ باندې چې نه یو ختم کړي. موږ د سلو کلو تحریک ته او موږ یو مضبوطه نظریه او یو مضبوط دلیل د قوم او د وطن پاک لرو خو موږ ختم کړی شو یا کمزور کړی شو یا شهیدان کړی شو یا چې کوم دی بد ورځو سمک شو نو دا بالکل اسټیبلیشمنت او دا دهشتګردو او موږ لیډرشپ هغه کې ټارګټ کړی شو خو موږ سیاسي بیانیه هغه ختم شوی نو موږ نظریه ژوندی مو به په خپل ولس په زور باندې خپل خلکو او خپل قوم او وطن چې موږ کومه نظریه او د متشدد د بچاخان بابا نظریه د په زور باندې او ولس په زور باندې به موږ د خپل وطن لا که امن امر جوړو د خپل وسایل به ملا ان شاء الله په دغه ولس په زور باندې ورو او موږ په ذریعہ څوک پارټي موږ داسې عملی سره نه جوړېږو چې موږ په ذریعہ څوک بله پارټي کمزوري کړي یا یې ختم کړي. په اخره کې بینګ د باړه سیاسي اتحاد صدر عوام چونکې ډېر کنفیوز دي ځوانان چې څومره خلک دي تقریبا 90% چې وګورې هغه ذهني بیمارو ښکار شوي دي د بدامنۍ د وجې نه چونکې تاسو ټوله سینیریو وینو څه ګڼو چې امن به تر کم ټایم پورې قایم شي کم اقدامات ورته پکار دي کم یې حل دی په اخره کې دا یو پیغام یو میسج او خلکو له بدامني چې کوم دو په دا کې ډېر داسې حالات دي چې هغه په د ریجن کې په د سیمه کې بدامني راغلي انټرنیشنل معاملات هم دي مونږ انټرنل چې کوم پالیسي دي چې هغه مونږ په خوره باندې مونږ بار ویلي چې دا پالیسو کې دا بدلون راوړی شي هغه هم دغه عوامل دي خو بیا مونږ نه امید نه یو مونږ به خپل ولس خپل خلکو له خپل وطن او خپل قوم لپاره په هر ټاګر د خپل اوج وچتو او خلکو ته پیغام دا دی چې هر قسم پر تشدد واقعیات چې کوم دي یا داسې الیمنټس دي په علاقه کې یا داسې تنظیمونه دي هغه نه بالکل چې هغه ډډه وکړي او هغو خلکو ته هم موږ دا پیغام دی چې دا خو ګوره تاسو هم پښتون یو موږ هم پښتون یو دلته خو اوس نه داسې قوتونه شته چې مخکې تاسو جواز پیش کوو چې دا باراني قوتونه دي هم نشته نو په خپل وطن او په خپل علاقه کې د خلک ژوند ته پرې یو خلک بالکل بیروزګارۍ سره مخ دي غربت سره مخ دي ماشومان چې کوم دی هغه بې تعلیمه پاتې کېږي نو موږ به مایوسه کېږو نه ولس به مایوسه کېږي نه دا پیغام ورکوو چې دا پرتلونکي وخت کې بلکې موږ ته خو هغه یایي چې په لږ وخت کې به امن د وضع جوړه شي خو بیا هم زه دا یم چې الله دې وکړي چې په وطن کې امن راشي په وطن کې امن جوړ شي خو موږ د ریاست نه ریاستي ادارو نه حکومتونو نه صوبایي حکومت وفاقي حکومت نه
مونږ د ولس مونږ خو سیاسي ورکرون یو مونږ په زوی پرې مونږ خو د ولس غږ دی هغو باقاعده ګیلې شته دی په دا حوالې سره چې هغو خپل کردار نه ادا کوي. ډېره مننه چې وخت راکولو ډېره ګرانو مننه. کتونکو حاجي شیرین افریدی چې کوم د باړه سیاسي اتحاد صدر د هغه سره خبرې اترې وشوې انشاءالله بیا به ملاقات کیږي تر هغې دمه د الله په امان.